أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون او هر کله چې ویل شي دي منافقانو ته چې ایمان راوړی لکه څنګه چې ایمان راوړی د خلکو یعنی صحابه کرامو وای دوی چې آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دی بیوقوفو قمقلانو خبردار یقینا دوی قمقلان دي لیکن دوی نه پوهیږي په خپل قمقلتیا باندې راوت د مخې سردار چې مخکې هم د منافقانو صفات بیانېدل او دلته نور صفات بیانېږي چې دا ناکاره صفات دي د هغوی یو ناکاره صفت په دې آیت کې دا بیان شوی دی چې دوی عقلمندو صحابه کرامو ته سفها او بیوقوفه وي دویم دا دی چې دوی په خپله بیوقوفه دي او دریم صفت ناکاره دا دی چې په خپل جهالت باندې نه پوهیږي نو دا جاهلی مرکب دی جاهلی مرکبه خپل جهالت باندې هم نه دي خبرداره اوس مخکې آیت کې وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض دا ویلو چې هر کله دوی ته وویلی شي چې فساد مه کوئ په ځمکه کې نو دوی وایي چې موږ اصلاح راوستونکي یو نو هلته نهی عن المنکر وه چې فساد مه کوئ د بدو کارونو منع کړل او دلته امر بالمعروف دی وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس کله چې دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړئ نو دا امر بالمعروف دی د نیکۍ امر یې ورته وکړو نو د هغې یو وجه مخکې موږ بیان کړې وه چې یو تخلیه ده یو تحلیه ده نو صفایي مخکې په هغه ښایسته کولو باندې نو اول به ځان صفا کړي د فساد نه وروسته به ځان ښایسته کړي په ایمان باندې دویمه وجه دا ده چې انسان ته چې کمالات حاصلېږي نو په دوو کارونو باندې یو دا چې نامناسب کار نه ځان وساتي او بل دا چې د مناسب کار چې دی هغه وکړي نامناسب کار او فساد دی چې دا مه کوئ او مناسب کار ایمان راوړل دی دا وکړئ نو په دې سره به دا سړی کامل شي کله چې دوی ته وویلی شي چې ایمان راوړئ لکه څنګه چې خلکو ایمان راوړی کما آمن الناس نو ناس نه مراد د دې خلکو نه مراد د نبي علیه السلام په زمانه کې صحابه کرامو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه هم دا وی هم جميع الصحابه مراد د دې نه ټول صحابه کرام دي نو په انسانانو کې بهترین صفات والا اعلی اخلاق والا هغه صحابه کرامو او دا په حقیقت کې خلق هم دغه خلقو دا نور خاصه فالتو خلقو د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم صحابه کرامو ایمان راوړیو دغه خلقو نو خدای پاک ورته ځکه وویل شي کما امن الناس لکه خلقو چې ایمان راوړی کامل خلقو دغه دی دا نور خاصي بوستي اوس منافقانو خو د ایمان دعوی کولی چې موږ ایمان راوړلی که نه مخکې وی آمنا او من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر نو بیا ورته ولي وایي چې تاسو ایمان راوړئ نو د هغې جواب دا دی چې دلته مقید ایمان مراد دی داسې ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې راوړی دی چې خالص ایمان دی د دوکې او د فساد نه خالی دی نو دغه شان ایمان راوړئ دا تاسو چې کوم ایمان راوړی دی دا خو خالص ایمان نه دی دې کې خو دوکې شوکې دي نو دې وجې نه دې سپاري په آخر کې هم دغسې راغلی چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا چې ته دې خلکو ایمان راوړ په شان د هغه ایمان چې تاسو راوړی دی ای صحابه کرامو نو دوی به په هدایت باندې شي سمه لار به هله بیا مومي چې ستاسو د ایمان په شانتې ایمان د نورو خلکو راوړ نو هله به سمه لار بیا مومي او که ستاسو د ایمان په شانتې نه نو دا خو د منافق ایمان دی هغه خو د خدای په دربار کې نه قبلېږي نو د صحابه کرامو ایمان د باقی امت د ایمان د پاره معیار دی
نو هر کله چې دوی ته د صحیح او اخلاص والا ایمان دعوت ورکړه شو نو دوی دغه دعوت تردید وکړو او دوی چې کوم عقلا او خیال خلق او هغه ته بیوقوف وي دا خو بیوقوفان دي نو ایمان د صحابه کرامو چې کوم دی دا معیار دی د صحابه کرامو ایمان دا معیار دی د ټولو خلقو لپاره دا منافقانو لپاره هم او په هغه زمانه کې چې کوم کسان موجود د هغو لپاره هم د قیامت پورې څومره کسان راځي نو دوی به د صحابه کرامو په شانتې خالص ایمان راوړي چې په هغې کې دوکي نه ملاوټ پکې نه اخلاص یې پکې او دا خبره تقریبا اتفاقی ده اهل سنت والجماعت چې کوم دی هغه کې ما ته داسې کس نه دی معلوم چې هغه د دین خلاف کړی د صحابه کرامو د ایمان په شان ایمان تاسو مه راوړئ او د صحابه کرامو ایمان معیار حق نه دی دا ما ته نه دی معلوم په دې باندې ټول اتفاق دی شیعاګان چې دي هغوی دا نه مني هغوی معیار حق ګڼي خو اهل بیته چې کومه د علی رضی الله تعالی عنہ کډه ده حسن او حسین فاطمه رضی الله عنهم اجمعین دا پکته نور زین العابدین رحمت الله علیه وغیرہ او دولس امامان منتظر چې څه پکې تلي دي او څه چې کوم دی هغه بیا راځي او آخر کې به بیا یو راځي یو امام باندې بادشاه هغه پیدا شوی دی په غار کې پټ دی دا شیعاګان وایي بیا به روسو راوځي روسو بیا راشي خلق به د هغه په لاس باندې بیعت کوي دغه صحیح ډله د هغه مسلمانان دي دا نور ټول کافر دي وایي هغوی دا وایي او صحابه کرام چې کوم دي نو صحابه کرامو ته هغوی کافر وایي د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې کوم دی هغه څوک مسلمان پاتې شوی نه بغیر د څلورو کسان نه یو علی رضی الله عنه یو حسن رضی الله عنه یو حسین رضی الله عنه یو مقداد بن اسود رضی الله عنه دا څلور صرف مسلمانان د نور ټول کافر او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه په باره کې ډېر سخت دی هغه عثمان رضی الله عنه دا د دوزخ په دروازه باندې ولاړ دي د هغو د کتابونو د دې نه ډک دي نو د شیعاګانو به په دې کې خلاف کړی خو اهل سنت والجماعت په دې کې خلاف نه دی کړی اوس دا مسله چې دا دې آیات دراندې د بر صغیر علما او مفسرینو دا مسله چېړل ده چې دا صحابه کرام چې دي دا معیار د حق دی او که نه دي اوس معیار څه ته وایي حق څه ته وایي نو معیار د عربی لفظ دی اصل ماده عیاره ده او دا د مزیدو نه هم راځي د باب مفاعله نه عایره یعایر معایرة و عیارا دا عیارا مصدر د دې مجرد نه هم راځي د مزیدو نه هم راځي لکه قارنه یقارن مقارنة و قرانا مقارنه او قران معایره او عیار دا په یو وزن باندې دی د دې معنی څه ده معنی دا د سرو زرو کوټه او کره معلوموله نو معیار چې دی دا د علي صیغه ده د مفتاح په شانتې اله د کولا وهلو د فتحې نو معیار باندې اله د معلومولو د کره او کوټه زرو چې په دې باندې کره او کوټه زر معلومیږي په هندۍ کې دا هندۍ کې او په اردو کې دي ته اصل کې کسوټي وایي کسوټي عربی کې د دې بل نوم محک دی محک او پښتو کې دې ته زرکاڼې وایي زرکاڼې دا نوم دی دا دې څه شی دا یو توره ګټه به وه د دې زرګرانو سره د دې ورغوي په مقدار باندې چې هغه به داسې هغه چوکور غوندې ګټه به وه غاړې ماړې دا به یې له برابر کړ وې او توره ګټه به وه دا به په دې سرو زرو باندې راښکله دا اوس تشتي اوس دوی په لیباټرو کې دا ټیسټ کوي دا سره زر سپین زر لیباټرۍ کې چې هغه وایي ټیک دي جو ټیک دي او که لیباټرۍ والا وایي چې دا خطا دي غلط پوي مخکې به په دغه کسوټي باندې کتله کره او کوټه به په دې باندې معلوموله کرښه به یې راښکله په دې سرو زرو باندې به یې کرښه راښکله بیا به یې په تیزاب یا بل کیمیکل واچوله د هغې سره په خپله هغه زر چې دی هغه به راوبځېدل غوندې او په خپله به پته ولګېده چې دا صحیح دی او که کوټه دي دا به یې معلوموله نو
معیار چې کوم دی دغه شي ته ویل کېږي چې په هغې باندې کره او کوټه معلومېږي. نو اوس موږ به حق چې معلومو حق معیار حق چې حق په څه شي باندې معلومو، نو دا به موږ په قرآن او په حدیث باندې معلومو او په دې صحابه کرامو معلومو. دا مسله ده. نو دلته دوه خبرې دي، یو حق دی او بل اعمال د صحابه کرامو دي. نو حق چې دی دا راګیر دی په اعمالو د صحابه کرامو کې. دین کې داسې عملونه نشي صحابه کرامو په هغې باندې عمل نه کړی، بعضو یا ټولو صحابه کرامو. نو حق د هغوی د اقوالو اعمالو کارونو نظریاتو عقایدو د دینه بهر نه دی. نو په دې معنا باندې دا صحابه کرام چې کوم دی هغه معیار د حق دی. او ایمان کې خو اتفاقی مسله ده چې په ایمان کې دا ټول اهل سنت والجماعت هغه معیار حق ګڼي چې دا شی ایمان په کار دی لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمانو. دغه شان ایمان چې د هغوی چې په الله باندې کوم یقین او په پیغمبر باندې په ټولو پیغمبرانو باندې په آخرت باندې دغسې یقین په کار دی. هغوی ته د آخرت هم داسې ښکارېده لکه دا چې اوس ورته مخامخ یې. ورګه دا مسله اوږده ده، دا ټول تفصیلي ذکر کوم، بیا وروسته سوالونه جوابونه کوم. دویم اعمال د صحابه کرامو دي. نو دا ټول معیار د حق نه دي. ګورئ اعمال د صحابه کرامو ځکه چې هغوی خو انسانانو د بشري تقاضې د وجې نه چې کوم دی هغو نه لغزشات هم شوي دي، غلطیانې دي شوي دي، ګناهونه دې صادر شوي دي. نو هغه خو حق نشي کېدی که نه، هم څه چې د هغو نه غلطي راغله دغه څنګه حق کېدی شي. لکه ماعز اسلامي رضی الله عنه هغه نه زنا واقع شو، په خپله راغی نبي علیه السلام ته وایي چې ما زنا کړي دي. نبي علیه السلام په هغه باندې رجم جاري کړ که نه. او مخزومیه د بنو مخزوم قبیلې یو ښځه راغله، نبي علیه السلام ته وایي چې ما اغلا کړه. نبی علیه السلام د دې نه به لاس کټ کېږي. د هغې قبیلې وال راغله سفارش یې کوه. نبي علیه السلام دا خو دا ښځه ده چې د مخزوم د قبیلې نه ده، او که د فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغه غلا وکړي زه د هغې نه لاس کټ کوم، نو دا زه پرېږدم، نو لاس به د دې نه خامخا کټ کېږي. خو دا خبره ده چې د صحابه کرامو نیکیانې زیاتې وي، اسلام ته یې سبقت کړی دی، مخکې ایمان قبول کړی. نو په دې وجه د هغو د نیکو په مقابله کې د هغو ګناهونه چې کوم دی هغه هېڅ نه دي. هغه ټول الله پاک بخلي هم دي، معاف کړي دي ټول صحابه کرامه. دارنګې بعضې اعمال د صحابه کرامو هغه اجتهاد دی. نو په هغې کې هغوی ته قرآن او حدیث چې کوم دی هغه په هغې باندې نه دي پوه شوي چېرته نس ورته نه دی رسېدلی ټوله. ځکه صحابه کرام خو هر وخت په مدینه کې نه وو که نه، د نبي علیه السلام په خوا کې څه بهر تلي وو. داسې ډېر صحابه کرام دي چې هغو به نه وو خبر د مسلې نه. بیا به وروسته ورته ووایي صحابه کرام چې دا موږ په خپلو غوږو د پیغمبر نه اورېدل دا مسله دغسې ده، نو بیا به یې تسلیموله، منله به یې. نو هغو ته به حدیث لکه مثلا یو صحابي ته حدیث نه دی رسېدلی یا رسېدلی دی، لیکن هغوی په دې کې اجتهاد کړی دی او د هغه نص او د دې حدیث د ظاهر نه چې کوم دی هغه مخالف راوتی دی. نو دغه خو معیار حق نشي کېدی که نه، هغه معیار حق نه دي. لکه عمر رضی الله عنه چې کوم دی هغه د جنوب دپاره به تیمم جایز نه ګڼه. حالان کې اسامه بن زید رضی الله عنه ابو موسی اشعري رضی الله عنه دوی ورته ووایي چې ګوره ما تا دواړه په سفر کې وو او موږ جنوب شو او زه په خاورو کې ورغښتم را ورغښتم او تیمم مې ووهه، صحیح طریقه ورته نه معلومه، د رغښتو ته ضرورت نه و. خو دوه ضربه دي د تیمم دپاره، یو د مخ دپاره او بل د دې لاسونو دپاره. په هغه دغه شانتې تیمم به دی. او بیا چې او تا ونه وهه تیمم دې ونه وهه تا وایي دا ټیک نه دی. بیا موږ واپس نبي علیه السلام ته راغلو، نبي علیه السلام ته وایي تا حق کار کړ دی، صحیح کار دی کړ دی. هغه بیا هم نه منله، عمر رضی الله عنه بیا هم نه منله. اوس هغه د تیمم قایل نه دی چې جنوبي او تیمم وهي، هغه په نسبت دا صحیح نه دی. دا قول چا نه دی قبول کړی. دغه نه ټول څلور واړه امامان چې کوم دي هغه په دې قایل دي چې اوبه نه او یو ځای کې سړی جنوب شو او غسل پې واوښته نو دی به تیمم وهي. د حج تمتع نه به انکار کوو چې حج تمتع چې کوم دی چې د دې ځای سړی احرام وتړي او د عمرې دپاره او بیا چې کوم دی هغه احرام هلته کولاو کې عمره وکړي او بیا د احرام وتړي او بیا حج وکړي، دا حج تمتع دی.
هغه د دین انکار کوي نه دا نشي کولای عمرې له بزانه زی او حج له بزانه زی یو ځای دا نشي کولای دا قولم چې قبول کړي نه دی دا غنه دا چې نور مسائل دي نو هغه ته الله پاک په دې باندې پورا اجر ورکړل دی او خو د امت لپاره په دې مسایلو کې چې کله هغه تفرد کړی هغه یوازې شوي نو امت باندې لازم نه ده چې هغه دا خبره ومني دغه تمام معیار حق نشوي دی نو په دې کې د صحابه کرامو څه ګستاخی نشته دا د هغه ادب دی صحابه کرام غوره مخلوق دی د الله په بندګانو کې او دا هغه چې کوم اعمال دي هغه اعمالو ته بل څوک نشي رسیدي خو د دې مطلب دا نه دی چې دا هغه نه به ګناه نه کیږي ګناه د پیغمبرانو نه کیږي او فرشتي ګناه نه کوي او پاتې شو صحابه کرام یا نور مخلوق د دونه ګناهونه کیږي او دا مخکې موږ د دې لپاره مثالونه ورکړه قتلونه هم کړل دي صحابه کرامو او خلق وجل دی خو بیا پیښ شوي دي چې زما د لاس نه قتل شوی دی نو سزا پې جاري شوی په دې کې هم د الله پاک حکمت اوس که دغه موقع کې په دغه زمانه کې غلا نه وی شوی نو د غلا به بیا څه سزا وه د زنا نه وی شوی نو د دې زنا به بیا څه سزا وه که قتل چا نه وی کړی نو د هغې به بیا څه سزا وه دا خو د خدای حکمت و د هغو نه دغسې کارونه صادر شوي نو دین ګرځېدل دی دغه دین ګرځېدل دی نو بعضې خلق چې دا وایي چې د صحابه کرامو هر عمل چې دی دا معیار حق دی نو دا خبره صحیح نه ده او بعضې چې وایي چې صحابه کرامو هیڅ عمل چې دی هغه معیار د حق نه دی نو دا خبره هم صحیح ده دا هم غلطه ده نو د صحابه کرامو بعضې اعمال هغه معیار د حق دی او بعضې کوم دی هغه نه دي حق د هغوی د عقایدو او ایمان او نظریاتو اعمالو نه بهر نه دی په کومه مسله باندې چې صحابه کرامو اجماع راغله نو دغه خو معیار حق دی که نه دغه بیا اوسه ځکه چې هغو دا ټول چې متفق شو خو په هغې کې به اجماع چې کوم دی هغه هم یو دلیل دی نو بیا هغه خبره موږ منو او د هر صحابي ځانه جدا جدا خبرې چې کوم دی چې هغه معیار حق دی نو دغسې خو دا نشي کېدی داسې صحابه کرامو غلطیان هم شوي دي دا غلطي به موږ بیا هغې به عمل کوو نو د دې وجه نه الله تعالی ته د هغوی ایمان او عقیده اعمال دومره غوره ښکاره شوي دي چې نور امت ته د هغوی په شان د ایمان راوړو دعوت یې ورکړی دی چې تاسو د دوی په شان ایمان راوړئ نو دا دلیل دی په عظمت شان د صحابه کرامو باندې نو د دې وجه نه کوم خلق چې د صحابه کرامو پسې خبرې کوي د هغو تنقیصي شان کوي تحقیر کوي او سپکاوی د هغو کوي نو دا خلق چې کوم دی دا دین نړوي دا دین بربادوي او د هغې وجه دا ده چې د دین ناقدین خو دغه دي دین چې موږ ته را رسولی دی نو دا د دې صحابه کرامو په واسطې سره را رسول دی او د هغې لپاره مثال ما تاسو ته دا څوک ترقیص او تحقیر کوي دا شته پکې که نه دا روافظ دي شیعګان دي او دا صحابه کرام نه مني هغو ته بد ردي وایي کنځل ورته کوي نو چې د هغو په ذریعه باندې موږ ته دین راغل دی نو دا سند دی نو سند بربادول دا نه پکاره دا خو د یهودو کارو د هغو کې دا مرض و که نه چې هغو په سند باندې اعتراض کوم په جبریل اسلام باندې اعتراض کړی وي چې جبریل اسلام خو دا کار دی چې دی راځي او په وزرو کې دا کلي او ښارونه به راوړي او بیا نسکورئ موږ د ده خبر نه منو په تا باندې ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل چا وحی راوړی میکائیل او اسرافیل او دو جو هغه ټیکو موږ به باندې خو جبریل اسلام چې په تا باندې وحی راوړل نو موږ جبریل اسلام منو موږ په ستا نبوت نه منو نو هلته په سند باندې په دې باندې به اعتراض کوو نو د شیعګانو هم دغه مرض دی چې په صحابه کرامو باندې اعتراضونه کوي د دې لپاره چې دا اصل دین چې کوم دی هغه ختم شي نو دې وجې نه حدیث کې راځي چې تاسو یو کس ووینئ چې هغه صحابه کرامو ته کنځل کوي نو تاسو ووایئ فقولوا لعنة الله علی شرکم ستاسو په شر باندې د خدای لعنت دی دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا د شر خبرې دي او په ستاسو په دې شر باندې د خدای لعنت دی نو ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د صحابه کرامو د لغزشات چې دي او د هغو غلطیانې دا ذکر کول او بیانول دا جایز نه دي د هغو نیکیانې زیاتې وي دا لغزشونه او دا غلطیانې دا کمې وي نو نیکیانو په مقابله کې دا واړه واړه لغزشونه که د هغو نه شوي دا هېڅ خبره نه بل دا ده چې هغو د ټولو نه اول په پیغمبر باندې ایمان راوړل دی
د کفارو مقابله کړې ده، جهادونه کړي دي، دین خلکو ته رسول دی. دا دلته راغلي دي په دې علاقو ته. پاکستان کې د 50 صحابه کرامو قبرونه دي، 50 صحابه کرامو په دې پېښور کې سره نږدې چې غرمټۍ کې چې کوم دی هغه د اصحاب بابا دی، سینان بن سلمه بن محبق حذلی رضی الله عنه، دا خپل نوم دی او اصحاب بابا باندې مشهور دی. دې پېښور ته راغلی دی، په دې علاقو کې ګرځېدل دي. په دې سوات دا په 44 هجري کې راغلی دی. عثمان رضی الله عنه دور خلافت په قلات کې قبرونه دي. دا تابعین راغلي دي دلته ګرځېدل دي. دا حسن بصري رحمت الله علیه دا موږ اکثر زوتو حسن بصري رحمت الله دا وی او هغه هم دلته راغلی دی. دې علاقو ته راغلی دی د دعوت او د دې لپاره. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا هغه جهاد سره ډېر زیات شوق و، هغه هم ګرځېده. نو دلته راغلي دي موږ زموږ مشرانو دې ته ایمان او اسلام را رسولی دی. داسې قربانیان بل څوک کولی شي نشي کولی. بل دا ده چې الله پاک په خپله فرمایي چې ولقد عفا الله عنهم، الله دوی ته معافي کړ ده. چې خدای ته معافي وکړو نو بیا په زموږ څه پورې رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله پاک د دوی نه رضا دی، دوی د خدای نه رضا دي. چې خدای ته رضا شو نو پاتې شوه. په دې باندې اجماع د امت ته چې صحابي چې کوم دی هغه چې د دنیا نه ځي که نه په حالت د ایمان کې لاړ. یو خو بعضې کسان داسې وو چې مرتد شوي وو، هغه شو چې مرتد شو لاړ. اول کې به ایمان راوړی خو وروسته مرتد شو. ډېر کسان پکې دغه شوي. خو چې صحابي چې کوم دی په حالت د ایمان کې د دنیا نه لاړ، نو په دې باندې د اهل سنت والجماعت اجماع ده، دا عقیده ده. دوی به دوزخ ته نه ځي، جنت ته به ځي. نو جنتیان خلق دی. ډېرو صحابه کرامو ته نبي علیه السلام چې کوم دی هغه زیری ورکړ دی، دا فلانی جنتی دی، دا فلانی عشره مبشره هغه لسو کسان ته زیری ورکړي، دا جنتیان دي، دا جنتیان دي. د دې نه علاوه نورو صحابه کرامو ښځو ته بشارت ورکړ دی. ام حرام رضی الله عنها هغې ته وایي چې دا په دې غذا کې چې څوک دغه شو دا شامل شو نو هغه سړی جنتي دی. هغې وایي زما لپاره دعا وکړه. هغې دپاره دعا وکړه نه هغه وایي دا جنتي ده. وایي چې په دې غذا کې څوک شامل شو نو دا به جنت ته ځي. نو هغه هم جنت ته لاړه، غذا کې شامله شوه، بیا شهیده شوه. نو حافظ ابن قیم رحمت الله علیه داسې ښایسته خبره کړله. دی وایي چې مثل اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مثل العین و دواء العین ترک مسها. د صحابه کرامو مثال چې دی هغه د سترګو دی. د سترګو علاج دا دی چې دا به مږي نه. دا صحابه کرام زموږ سترګې دي، سترګې. د دوی علاج دا دی که سترګې کې عیب پیدا شي که نه دا به مږي نه. دا چې مږي دا درد او تکلیف ټول بدن ته رسي. دا زموږ سترګې دي موږ چې دوی څومره چیړو دا درد او عذاب به واپس په موږ پسې راځي، بیا په موږ پسې بیا راځي. نو د دې نه سړی نه بچ کوي. امام شافعي صاحب نه چا تپوس وکړو چې د علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه د جګړو په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ هغه ورته وی زما توره او نیزه الله پاک د هغوی د وینو نه محفوظه کړې ده، نو په ما باندې دا لازم دی چې زه د هغوی د ګناهونو نه خپله ژبه هم محفوظه وساتم. زه په دې کې بحث نشم کولی. نو د هغو جنګونه هم د یو بل سره راغلي ده. علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه جنګ صفین، جنګ جمل، لا غټ غټ جنګونه پکې شوي دي. نو بعضې داسې چې غلطې خبرې هم دغه شوي، هغو ته منسوب شوي. په دې کې چې کوم دی کتاب الاغاني 40 جلدو کې یو کتاب دی. په دې کې د صحابه کرامو په باره کې چې کوم دی ډېر ګستاخانه الفاظ او دا ذکر کړ دی. د دې نه ځان ساتل، یا غلط تاریخونه چې صحابه کرامو ته پکې بدې ردې وایي هغو د دې نه ځان ساتل پکار دی. صحیح تاریخونه چې کوم دی طبري دی، ابن جریر، منهاج السنة النبویه د ابن تیمیه دغه کتل غواړي. العواصم من القواسم ابو بکر ابن عربي دا یو کتاب دی بهترین صحابه کرام مبارکه. البدایه والنهایه دا حافظ ابن کثیر دغه کتل پکار دی. نو اوس دي منافقانو چې د صحابه کرامو ته بیوقوف وي چې دا بیوقوفان دي، نو دا ورته ولې وي؟ دا ځکه چې دوی مغروره خلک وو، انصاف په دوی کې نه و. نو دوی ته ځکه وی چې دا بیوقوفان دي. بل دا چې د صحابه کرامو قدر ورته نه معلومه، د هغې نه جاهل و. بل دا چې صحابه کرام خو فقیران، غریبانان، محتاجان خلق وو. دا منافقان چې دا مالدار خلق وو، نو په سپک نظر به یې دوی ته کتله. بل دا چې دوی به وایي چې دوی بل کار پرېښی دی
حجرازي او دغه ځای ناستې نور څه د دنیا ګټه وټه او دا نه کوي او کار نه کوي، نو دا ورته سپک ښکارېده. دوی د دنیا کارونه نه کوي، راغلي دلته نه، دا څه قمقل خلق دی، دا بېوقوفه دي. او دوی به هم دغه اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. منافقان او هغه کسان چې د هغو په زړه کې مرض و، هغو به وي چې دې خلکو د خپل دین دوکه کړي وي. دې دین دا اوس چې دلته کېنول دي په دې جوماتونو کې، او بل څه کار د دوی نشته، دا به وي. او بل دا دی چې صحابه کرام سادهګان خلک وو که نه، چل والا دوکي او دا خبرې پکې نه وي. نو سادهګانو، نو دوی به چې په خپل منځ کې کېناست دا منافقانه، وایي دا بېوقوفه سادهګان خلک دی، دا به څه کوي. او بل دا دی چې د پلار نیکه دین چې کوم دی هغه دو پرېښی دی، نوی دین چې دی هغه یې قبول کړی دی. دا ورته دا خبره ورته بده ښکارېده. حق باطل ته به یې نه کتل چې حق کوم دی، دا حق همدغه دی چې د صحابه کرامو خپل کړی دی. دوی خو په باطلو باندې و، دا منافقان وغیره. نو دا ځکه به ورته بېوقوفه وي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت سبحانك صلى الله تعالى على خير خلقه.